احمد بن حنبل رحمت الله علیه مدرسې ته سبق لاړ. مدرسې والا ورته وی سبق وایا خو د روټۍ انتظام نشته. هغه وی زه روټۍ به خدای خیر کی ځان له څه ترتیب جوړو. سبق به وی چې سبق به چوټي شو نو لاړ. د مدرسې نه اپلا یو د سارو ځای و. اوس خلک په گاډو کې سامان وړي راوړي، هغې وخت کې به یې په سارو بوجونه راوړل. هغه ځای کې به د سارو نه بوجونه کوزېدل او بیا به لوټ کېدل. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به هغه ځای ته لاړو. هلته به یې څاروي باندې بوج کېښود او د سو نه به یې کوزو. مزدوري به یې وکړله، پیسې به یې واخیستلې، نو را به یې وړې. د قرآن دا دولت نه دی، خیرون دا ډیر غوره دی مما دا اغسن یجمعون چې دا خلق جمع کوي. الله وی تاسو چې څومره جایدادونه جمع کړي دي، څومره اکاونټ دی او بینکونو کې بیلنس جمع کړی دی، هو خیر مما یجمعون. دا قرآن د هغې ټولو نه غوره شو. هغه ټول بینک بیلنس د قرآن نه قربان، اغا ټول جیدادونه د قرآن نه قربان. الله وای هو خیر مما یجمعون. دا قرآن ډیر غوره دی د هغه څه نه چې څه دې خلقو جمع کړي دي. بله ترجمه قرآن ډیر غوره دی مما د هغې ډیګرونه او د هغې عهدونه یجمعون چې دې خلقو جمع کړي دي. نو څه معنا؟ د قرآن ډیګري د دنیا د ټولو ډیګرو نه غوره ده چې نن الله ستاسو بچو ته نصیب کړله. د دې نه ټولې ډیګرۍ قربان، دې ته ټولې ډیګرۍ لوګې کول. هو خیر مما یجمعون. د قرآن ډیګري چې د چا سره شته، د قرآن لیبل چې چا سره شته، د دنیا ټولې ډیګرۍ تینا قربان. ډاکټران، انجینیران، افسران، دا ټول تینا الله وی قربان. ځکه قربان چې د مانځه ټیمو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصلی ولاړ. چې د جمع ټیم پوره شو، आवाज یو کوي د قرآن حافظ ته چې راشي چې موږ له جمع راکي. ټول خلق ولاړ دی، امیر المؤمنین ولاړ دی. دیک یو کس د شاده طرف را روان دی چې خلقو وکتلو نو هغه آزاد کرده غلام. مخکې غلام و، بیا مالک آزاد کو نو قرآن یاد کړی و. نو خلق ګوري وی دا خو آزاد کرده غلام را روان دی، دی به مصلی ته مخکې کی، امیر المؤمنین به شاته ودرېږي. آزاد کرده غلام بنن د دسی قوم امامت کئی چې باغی کې به امیر المؤمنین ولاړی. اقا آزاد کرده غلامی ونیو په مصلی ودرو. هغه وی الله اکبر، په 22 لاک مربع میلی حکومت کو، امیر المؤمنین پس شاته ودرید وی الله اکبر. د قرآن دا ډیګری ده، د قرآن نه ټولې ډیګرۍ د دنیا قربان. د قرآن د ډیګرۍ مثل نشته دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو گورنر مقرر کړی و. هغه راولګېدو د محکمه جنگلات یو ناظمي مقرر ک، د زنګلاتو مشر. چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی، وی گورنر دی سوک دا محکمه جنگلات ناظم دی سوک مقرر کوي؟ ابن ابزا. وی دا سوک دی؟ وی دا غلام دی زما. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی آزاد سړی دی نموندو، مشری خلق غلام لورک، مشری خود آزاد حق دی. هغه ورتوی حضرت اگرچه غلام دی خلوستون کې د قرآن دی. ما خولی دیو چې ډیر قرآن به لوستو، ما خود د قرآن لوستو ته کتلیو حضرت، ما خود د قرآن ته کتلیو، ما غلام والی ته نو کتلی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل
ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین. اللہ وی پدی قرآن سر ډیر قومونه اوچتئی. ای دے غلام د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو زکه دا لوستون کې د قرآن. د احد موقع شهدا ډیر دي قبرونه کم دي. امام الانبیاء صحابه کرامو تو فرمایل وی دو صحابه په یو یو قبر کې دفن کوي. قبرونه کم دي او شهدا ډیر دي. وی دو په یو یو قبر کې ږدئ. نو چې کله دو مړي قبر کې خخوي د هغې طریقه داسې ده. یو به داسې ړومبې کې دی بل به پسې داسې کې داسې به نه ږدي. ګورئ داسې به ږدي. یو داسې قبلې طرف ته بل بیا داسې بل بیا داسې په دې ترتیب به ږدي مړي. صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دو شهیدان پراته دي دواړو پتا د الله په دین سرونه قربان کړي دي. نو چې دا شهدا په دې قبر کې ږدو نو قبلې ته پکې ړومبې کم یو ږدو. دا خو دواړه ستا صحابه دي دواړه شهیدان دي او بیا د احد شهدا دي. نو کم یو پکې ړومبې قبلې ته ږدو بیا ورپسې به دا بل ږدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې د چا مرتبه اوچتې هغه ړومبې ږدئ. قبلې ته د مرتبې خاوند ږدئ. وی د الله حبیبه پته به څنګه لګي چې دې کې د چا مرتبه اوچت؟ دا خو یو پټه معامله ده او ټول شهدا دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی د قرآن حافظ پکې ړومبې ږدئ. قبلې ته د قرآن حافظ ګورئ په شهداو کې هغه ړومبې ږدئ. چې چاته شل پاری یادی دی هغه ړومبې لسو پارو والا ورپسې پنځو والا ورپسې. خود قرآن چې چاته ډیر یادی هغه ړومبې قبلې ته ږدئ. دا د الله په نس باندې ډیر عزتمند دی. دا د الله په نس ډیر وړ دی چې د هغه په سینه کې قرآن پروت دی. په دې شکر وباسئ طلباو طالباتو معلماتو معلمینو او علماو. په دې زمونږ د الله نه په کروڑ پیری شکر دی الله چې مونږ ته دا دولت را نصیب کړی. اسم نه غواړو. رضینا قسمت الجبار لنا علم وللجهال مال. الله په دې تقسیم مونږ رضا یو چې مونږ لدی علم را کو جاهلانو لدی مال ورکو. رضا یو فی ځکه مال به ډېر زر پناه شي او علم چې دی هغه به باقي به نه پناه کي. علم نه پناه کیږي علم به باقي. په علم زوال نه راځي او په مال به زوال راشي ختم بشي. الله په دې تقسیم دی رضا یو. زمونږ علم خوښ دی زمونږ مدرسې او طلبا خوښ دي زمونږ دی وړو ته الف با تا ښودل خوښ دی. الله دا م خوښه ده الله دا فخر ګڼو الله دا خپل سعادت ګڼو رب العالمین چې تا زمونږ د قرآن دولت نصیب کړی دی. دا د الله په دې امت احسان دی ډېر زیات. زوامه چې د چا بچی ته الله د قرآن علم ورکي که نه او یا لور ته یی بچی د قرآن حافظ شي او عالم شي. زوام چې دا پلار ته زارېدلی ځکه تاسو وګورئ که نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي دا د الله شان دی. په دې کې یو امتی هم د آسمانی کتاب حافظ نو. څومره امتونه چې تیر شوي. تورات په موسی علیه السلام نازل شوی و. صرف موسی علیه السلام د تورات حافظ او په امت کې حافظ نو. په تمامی امتونو کې با صرف پیغمبر د آسمانی کتاب حافظ او په امت کې به حافظ نو. دا الله په دې امت فضل کو چې عام امتی دی او الله د قرآن حافظ کو. یقینو کې دا د دې امت باندې الله فضل له فضل چې بچی دی حفظ کو. دا ځکه علما وایي د نبوت علوم سنی ته دند کړل ځکه چې د آسمانی کتاب حافظ به صرف پیغمبرو. نن تعالی الله بچی درکو او هغه د آسمانی کتاب حافظ دی هغه د آسمانی کتاب عالم دی. دا خو الله تا کړه د نبوت علوم را دند کړل. الله دې خاندان غوره کو. الله دې ټوله قبیله غوره کړله چې کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی. کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی
من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. د کم خاندان سره چې الله د خیر اراده وکي نو یو بچی ورله د قرآن ویونکی ورکی. د کم مور او پلار سره چې اراده وکي الله د قرآن یو بچی ورکی، الله د قرآن یو ویونکی ورکی. حدیث مبارک کې راځي چې قیامت کې ټول پیغمبران را پاسی، میدان محشر بشي، هر پیغمبر به په میدان محشر را رواني. د هر پیغمبر به نخي او د امام الانبیاء خو به ډېرې نخي نه خو به پیژنده شي. خو علما وایي یوه نښه به دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په ده پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شاته. په بل پیغمبر پسې به نه وي، ځکه چې د بل پیغمبر په امت کې د آسماني کتاب حافظ وو نه. دا الله دی امت لور کړه، دا الله په دی امت احسان وکړو چې نبی علیہ السلام پسې به د حافظانو یو جماعت رواني، یو ټولګې به رواني او په بل پیغمبر پسې به نه وي، د حافظانو جماعت په پسې شاته رواني. قرآن هغه کتاب دی چې دا د کور ته رادنده شه که نه نو ستا د کور او ستا د بچو ذکر به اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې کیږي. دا د دې ځای نه هلته نسبت رسوي، هلته د ځمکې به څه شهرت او د ځمکې به څه یاد او د ځمکې به څه مشهورتي او د موبایل د فیسبوک په څه شهرت. شهرت هغه د اسمان شهرت دی، هغه د ملایکو شهرت دی. جبریل امین راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه دې صحابي ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ وی ده ته خو مونږ ډېر عزتمن ګورو، دی مونږ کې ډېر عزتمن ګڼلی شي. هغه ورته وي د الله حبیبه ده ته ډېر د عزت په نظر ګورئ، دی اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې مشهور دی، دی په اسمان کې مشهور دی، ګرځي په ځمکه او مشهور په اسمان کې دی. شهرت دغه شهرت دی، مقام دغه مقام دی. اسمان کې الله ملائکو ته وایي اے ملائکو